وی چې آیا داسې څه حدیث شتي بعض زنانې بیانوي وی چې پیغمبر دا خبره کړې ده چې کومه زنانه نیکه زنانه د خاوند خدمت کوي نو دې له به الله د هغه سړي اجر ورکوي چې هغه د ورځې روژې او د شپې تهجد کوي نو دا خبره صحیح ده الجواب وبالله التوفیق د دې خور اصل کې مقصد یو حدیث ته اشاره کول دي چې هغه امام طبراني رحمه الله راوړی په هغې کې داسې شتي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم دې له چې کومې زنانه پی ورکړي وه او دی ساتلی و ځان سره په وړوکوالي کې د هغې نوم و سلامه دا سلامه راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وي یا رسول الله تبشر الرجال بكل خیر ولا تبشر النساء ته سړو له نوي نوي زیري ورکې ښایسته ښایسته زیري ورکې د خیر زنانو له څه نه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل تاسو په دې نه یې راځي چې کله یو زنانه حامله وي په خېټه باندې بچی د خاوند د طرف نه د خاوند نه دا حامله شي وهو عنها راض او دا خاوند د دې نه راضي ان لها مثل اجر الصائم القائم في سبيل الله نو دې زنانه له به الله اجر ورکوي د هغه سړي چې روجې هم نیولې ده او د شپې تهجد هم کوي او د الله په لار کې دی مجاهد دی نو دې زنانه ته به دومره اجر میلاویږي کومه زنانه چې په خېټه باندې د خاوند نه بچی شي او خاوند د دې نه څه راځي دا حدیث موضوع حدیث دی او په دې کې یو راوي دی الخولاني شیخ الباني رحمه الله هم په هغه باندې رد کړی دی محدثینو هغه کمزوری کړی دی چې ده به منګړت روایت بیانول نو سندن دا روایت کمزوری نو دې خور چې د کوم روایت په باره کې تپوس کړی داسې روایت نشتی ها د دې په ځای باندې یو ښکلی بل روایت شتي ښه صحیح روایت دی په صحیح الجامع کې شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي او زه وایم چې دا خویندې او میندې او لونه ټول دا حدیث واوري اذا صلت المرأة خمسها کله چې یو زنانه خپل پنځه منځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان د میاشتې روجې نیسي وحفظت فرجها او د خپل عورت خیال ساتي واطاعت زوجها او د خپل خاوند خبره اوري د هغه اطاعت کوي قیل لها ادخل الجنه من ای ابواب الجنه شئت نو دې ته به د قیامت په ورځ ویلی شي چې جنت ته ننوځه په کومه دروازه چې دې خوښوي ننوځه دا صحیح حدیث دی نو دغه روایت کې کمزوری شو خو موږ سره داسې قسمه صحیح حدیثونه شتي چې یو ښځه د خاوند خبره اوري نو دې له به الله جنت ورکوي د هغې نه بعد یو